حضور پاک فرمائی اے سوئی کلا چی خاون را پاسیگی تہجد لا او مشکا شریف دا حدیث سرد آیات راوڑے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ امر کوئی اللہ فرمائی ماں بچول را پمان زبان دی ند دینا علماء فرمائی دینا مراد دشپی منزے دا ترجمہ دا چادا دا اغی خلق علماء ترجمہ دا چی دا اغینا واجب عمل ترکیگینا نو اغی داوری مستحب حکم تاوی فرض خوب ارچا فرض دے کہ بچے فرض نکی پاغ باندی بگزار کے لور دی فرض نکی پاغ باندی بگزار کے ورطبوے پاسا تردی پوری خزستا دا اللہ حکم نمانی خزت دخپل زیانا دخپل مکان جدا کولیشی قرآن کریم کی اللہ فرمائی ہجرت دی نہ کولیشی زیتی جدا کولیشی خو ارچی دا حکم دے وی دا دشتہجد دا پارا دے نو دینا پتہ لگی دا عالم چی ترجمے کرے دا دی تہجد گزارا دے وی دا خاون بخزل وی چی پاسا تہجد کا وقت غختنی دے ما یلیقو بشانی اللہ رم بی اسمان تنزول فرمائی آواز کی اے زما بند پاسا اے زما بند پاسا ما نغوارا ما نغواړه چې درکمیا د الله جوړې د رحمت کولو دا ځان پکې پټکا نو دا د ګټ وخت خاوند ته وی پاسا حدیث پاک راضی اوبر واخلا بی بی پاسی گینا چنکاو ور باندې داس وکا داس اوبر والو دی بی بی په دې مخ باندې سکا ټول لاله سونه داس کوي دما غرض د چې عادت شي چې بیګاته هو کې ان شاء الله بی بی نه پاسيږي او بل ګراواله پدې مخي وروا چوا پاس کنا د عبد الله موري د عبد الکریم موري رب आवाज کو چې پاسه بنده زمانہ وګاړه سچ غواړي در کو میا آقا فرمائی خاون او دے بی بی پاسے دا گوری ورتا سو پاسے دا ہارون الرشید بی بی پاسے دلے دا زبید نامی دا سنامی دا آغا زبید پاسے دلا عزیزانو دا حدیث ورتا معلوم دے زبید پمان زبان دے والا دا دا خاون دا تلے دا سو گرولو ہارون الرشید اللہ اکبر ہارون الرشید مسترگی کلاو کڑے ورتوی بی بی حدیث باندی دی پورا عمل نہ دے کڑے اے زما خاوندا عمل می ور باندی کڑے ستا پا مخ کپڑا پرتوا پا مخ دی ما اوبا در باندی داسی واچولے پاشی مکڑے اوبا خستا پا مخ کپڑا پتوا لندوالے در نرغے راویخ نشولی ماویل زما خاون پڑیر اگد خوب بانیزان او دکڑے چرا پاسی ماستا تلی اگرول ورطو اے بی بی دسش پدی اللہ راولی چتو تبی اوزد را پاسم دا اعزاز اللہ ما ترا نصیب کی بی بی ورطو اللہ ستگران ندا خو اے خاوند مادرات لو پشپ باند جستا کورتا ڈولے کرالم خدای دا سپت زمون لرگانو کراولے یا اللہ دا سپت زمانگا بی بیانو کراولے یا اللہ دا زمان مقتدیانو کراولے آگا ویز چکلا ستا کورتا را دن نشما دا آقا یو ارشاد میں اورید لیو آغا دا دے چے ناوی خضا دو رکعت موسکی اللہ رب العالمینی دعا قبلی دری دعا گانی مارم بی دعا دا اکڑا یا اللہ پل حق ادا کول توفیق راکا آمین وی آمین دویم دعا داو یا الہ العالمین دخاون دو حقوق دا ادا کول توفیق راکا دریم دعا میں داو یا اللہ ما دشپید تحجد نمحرم مکی اور اللہ میں دعا گانی دا دو قبول کری انشاءاللہ خدایا وہ دعا کی شک تے وہ کما دعا کی
وای اے هارون الرشید دغه د ستا رضا د چا رضا ستا د ترلورو ډیرا ور سره به غپ لګولو بیبیانو سره غپ لګوي دا څه ګونه زم پښتانه وي دا څه دل دی وای خزینه وي نه نه چي نه کی دا غیرتی سره دی چې خپل خزیتا مینا ور کوي هغه دل مینا ور کوي دا ګونه نه د خسرګي او دا غیرت نه دی اعظم تاسو ګوري فرض کوي زمالور ما چاته ور کړه او زمالور دا ګیله کې چپلارا بس د خاون می داسې طبیعت ته چې راځم پدې زه 12 بجې ویو چیزم پدې زه 12 بجې ستاره به خپای که به خپنه الکه وحشت خدای نه خوخي ګوره خدای مینا خوخي مړه زما استاد غیرتی جناب رسول الله شوق سره وې صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک مراغے دا مسئلہ دا خسر کور ترازی دروازہ بوئی خسر رازی نو سبوئی دلتا اوز دا غیرت زی منگ سر خوالے لے دے مانا ناسا خپل کور دیتا ولی دروازہ وخی کرزوی رازی مانا دل ضرورت رازا منگو تاسی منا زڑا دی چو پاکی پریدا اڑا دی چو پاکی دا ابو بکر نبلا دا چا پاک زڑو اللہ اکبر دا چا بارکی چا اللہ فرمائی اذ قال لصاحبه لا تحزن صاحب نمورا سک دے ذات دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا چا ملگری چی قرآن ثابت اکڑا دا پیغمبر سرا دی ملگری تا دیوئے لا تحزن ان اللہ معنا زدر سرائن کر مغم جن کے گا او دا غیرتی دا صداقت او دا منی خاون دا جناب رسول اللہ خادم سخر مبارک دن بالغیرتی سوک دے آقا مبارک میں ورتوئے عائشہ یا حمیرہ آقا بخبلو بیبیانو تا نمونہ وزکڑیو پا دے دا خا عادت تے چی خبل بیبی پہ علم بانے رابلے یا بنت عم دا سورتوی یا بنت اخ ماما لوری کاکا لوری ام زید ام بکر ام عمر ام حمزہ اے دا پلان کی موری دا حمزہ موری دا عبداللہ موری پدی لفظ باندې را باندې دل خلق دا عائشہ خو اولاد نشته سورتوی یا حمیرہ حمیرہ عام پدی زمون کتابونو کی وی اغا خاون دا سر رنگ دا خیسته رنگ او دا عائشہ بی بینا دا چا خائص چی قرآن بیانی پاکوالی قرآن بیان کرے والطیبون للطیبات تو پاکی پیغمبرہ بی بیانی در تا پاکی در کری دی نہ دا چا پاک دامنی دا چا دا لمنی نہ چی داغ اللہ خپلا وی نشتا وربانی دا دی منافقانو دروغ ویلی اگا عائشی تا حضوری پاک فرمائی یا حمیرہ ماروٹے تیار کڑی دا رنبے دا نڑے والا زتا پوس کو امچی سوگ دے جبرائیل علیہ السلام راگے اے آقا ستاسی دمینی مجلس دے دا عائشی کوٹا دا حمیرے کوٹا دا آقا تو سر لگی دعا مخریزر عالم ستا اجازت دے دروازہ کو لو کم بار ابو بکر صدیق والار دے دغاری سور مرگرے دی والار دے ستا اجازت شتا مجلس مخراب ہوا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں دروازہ کو لو شادن نراغ سردار کونین میں بی بی عائشہ تعلق منی ولیدہ نوڑی دا سے اللہ اکبر قربان آقا مبارک میں نوڑی ولیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں اولی دلو بی بی عائشہ مبارک شاعت روانا دا سے شاہ تزی صدیق اکبر و تخبل خلق لوکڑا ورتو یا رسول اللہ دا نوڑی ما تراکا دا اغا چا حق دے چی سوگ ورتو وران دیشی آقا مبارک میں ہوئی گیلم کوا
زب خپل حمیری ته بل تیار کم نه دینه پته ولګي د پلار په مخ کې بیبي سره کپ لګول ګنا نه ده دا غیرت نه ده لکه منګو تاسو وایو دا غیرت ته غیرت ده چې زما بیبي د شریعت لاندې وي زما خور د شریعت لاندې وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک می اوبر واغستی بیبي عائشہ ته په مخ مبارک باندې واچولې داسې زیتی توي شي ورته وي مور او پلار می درنه قربان شاه تاخو منبر باندې او فرمایل چې چڼکا ور باندې وکا تاخو ما باندې ډیر او بوا چولې حضور پاک ورته وي اے عائشہ یا حمیرا ماته خنراکو بیبي عائشہ ورته وي اے د الله حبیبا ماته مخنرا کولو چې تا او په ما باندې اچولې ما ویلې د دې ابو نسبت میلاس د جناب رسول الله سره شوې ده زما هغه ابو چې زما په مخ باندې غروزيږي دا مې د آقا په لاس مبارک لګېدلې دي ما ویل چې ډېر بدن مې ور باندې لونشي بیبي عائشہ ته اے عائشہ یاد ساتا کم بیبي چې د خاون ناراضاوي کم خاون چې د بیبي ناراضاوي الله رب العالمین دوالو سره په خندا ملاويږي ورته وي اے د الله حبیبا ما تداسی تعلیم راکا چیزے زنانو د امت تبع کوم بیبی عائشہ رضی اللہ عنہا دا ډېر وروسته د آقا نه دنیا نه تللی ده ښه ډېر وروسته بیبي عائشہ د امت معلمه ده د امت عظیم استاذه ده څومره احادیث جوړوي مسروق نقل کوي عوام بن زبیر نقل کئی عبداللہ ابن زبیر نقل کئی او داسی پازار ہاتھ تابعین نقل کئی واللہ دا دا عائشین نقل کئی الحمدللہ اگر دا امت عظیم عالمہ دا قرآن او دا حدیث منتبہ حضرت شیخ سے بخاری شریف کے ویل با دا بی بی عائشی عدد دا عام خزو پشانتے نو نو شیخ صاحب رحمت الله علیه بویل عام خزي جګړه کوي په جارو باندې جارو دلته پرته ده او جارو الته پرته ده او لوخي د اوینځل او لوخي پاتې شو او دا نمبر د استاد او دا نمبر زما دی وای د عائشی جګړه په جارو باندې راتلله ځکه دا غي عالمی فکرو عالمی سوچو ول چې د امت یو معلم او استاد وا د امت مور ده او صحابه کرام او تابعین ته روایت نقل کړي نو حضرت شیخ بویل وی کم ځکه چې بیبي عائشہ په یو خبره باندې کلکه ودرېږي وی حیران بشي ورته لکه د قرآن کریم په انک لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدواء سماع الموتى کې د بیبي عائشہ رضی الله عنها یو قسم دلایل دي چې حیران شي ورته او الحمدلله موږ له په سر چشم قبول دي دا د دې تفردات دي دا د آقا بیبي مبارکه ده لیکن دی حضور پاک ته وی چې محبوبه یو سوال در نکوم وای راته چې د دې خاون او د خزي په سو جمینه پیدا کیږي د ټکی تم راواله ملک د مقرب خلق بیان روان دی نو چې دا صفاتونه مونږ راشي د خیر سره او دا د یو چا درخواست چې مولوی صاحب تاسو په اړه موضوع بیان کوي خو به تهجد باندې ما ویل والله مونږ نه کوم شي چې مونږه نه کوو به چاته ویلم نشو چاته نشو ویل خبره والله زه خو هغه مولای مرا پورې بخو ډیرو خاندي چې خلک مولا صاحب ته تهجد پاڼ انداړه ورنه نظر ډیر کم زوري په ما دا ګمانو نه کوي ګوره ما تهجد چیرته کوي تهجد خو تاسو کوي چې په ما باندې الحمدلله اثر پرې وتلې الله دې ما باندې دا اثر واچي زما په بچو دې الله واچي زما په بیبي دې الله واچي دا اثر چې موږ تهجد گزار شو بی عائشہ مبارکه تپوس کی محبوبه سدی حمیرہ وی دارت اوایا چې د الله رب العالمین د قرب د خزي او د خاون په وړاندې سکی پیدا کیږي په سو وجه باندې نو حضور پاک مبارک تبسم کو ټول وی الحمدلله بیا وی الحمدلله وای چې آقا مبارک بدا کلی غاخونه مبارک یو پړق به واله شي په جنت کې وا خلق به و چې دا پړق د کم ځای راغی
سو کوئی حردا و سو کوئی دادی زما آقا تبا اللہ وی ولسوف یعطیک ربک فترضا او آقا خپکی گما زردی چستا رضا بلٹو ما زبتا رازی کو ما آقا مبارک بوئی آغی پوری بز جاڑما چه زما اخیری امتی پا جہنم نمارا استلے نوی زب جاڑما غیق بدکو ما تاسی بجنت تبوزی منگو تاسی انشاءاللہ منگو تاسی بجنت تبوزی آقا مبارک آقا تبوئی اے زما حبیبا سرد سجدی نبرکا وی بیا الہ العالمین فریاد میں ورید زما امتیان سکسان پا جہنم کی اس گیروی کئی فریاد کئی لاند پرات دی اللہ بورتوی اے زما حبیب آغوی ممرا بہر کرلا آغوی ممرا بہر کرلا آقا مبارک بخب اچت شی امتیان با اگوری ٹول بجنت کی موجودی آقا مبارک بد اللہ دوڑان دی تبسم سر اخان دی جنتیان بوئی آغا تجلد چادا آغا رناد چاد وجن راغلا آغا خکلا آغا خوشالی آغا تبسم د چاد خوانا دے چٹول جنتی پا بل طرف باندے واڑولو جبرائیل علیہ السلام بوی داد جناب رسول اللہ مبارک انشاءاللہ دل با انتظار ساتو آغا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارکہ دا تبسم بارک ہوئی محبوب رات اسو آیا ورد اشارہ کرد دستا پشان دے لکا چتا نظر آزی موت زمان رازی نو دغه محبوب دا بسنگ راضی چې خزا او خاوند یو بل رضا شي دسه عمل راتوخه چې زی بیا د امت زنانه او ته وایم ورته ویلی چې خاوند خزا تهجد ترا پاسي او خزا خاوند تهجد ترا پاسي کو به ان شاء الله پرې دې نور خبره او یو خبره بل ده ما خو نور توبه وېسته د سنه تاسو سنه د دینه چرورا په مغلو به سپین نکی بابو جانا کم وڑی چی دا شڑی اصلی توری ما چی کم خبری و بیانو کو کنا او زما دا بیاننا دے مخالفینو فیدہ وانغستا دا یو منبرو چی دا دا دیز آوازو دا یو منبرو چی واللہ زما زرخوگی گی چو سڑے ولی پیو خبر بانی جہنم تلاشی او پاگی کی مونچا پری نخودلو بس نور دل دا چرازائی انشاءاللہ دانن جمعہ تحجد و فضائل وہ مریدل دا سی بکو انشاءاللہ او وزنن زما خو ارچاتا دعا دا خو اغی خلقو تا میں دیر دعا دا چستاز دی مدرسی طلباو تای غوا واغستلا وما اغا مرگری تاویلی مالی رو رو گوریو خبر بکی آزی نجی سباز منگا سی معاملہ گاڑا وڑا دا دسی دی امتحاناتو دا سی مخا کری دا اللہ دی خیر پیخ کی مون خصوص ندی ابراہیم علیہ السلام او ندی اسماعیل علیہ السلام ندی یونس علیہ السلام ندی ایوب علیہ السلام مون خو کمزوری خلقیو امتحانات لگ سیوا دی اللہ دی تیرا منگا خوشحالی سر اوباسی و خودم دی چاہتا نا محتاج کئی ساس دا مدرسی ضرورت فی الحال دا پارا دا دی دارالحدیث دروازی با جوڑو انشاءاللہ او دروازی با پا زکاة جوڑو لشی ضرورت تے صحیح شو کڑکی پا زکاة جوڑو لشی ضرورت تے رنگ دا پارا با انشاءاللہ صدقہ کو انشاءاللہ خو ہمو دا کن او لنگر زمونگا دے طالبانو لنگر دا پا زکاة تاسی پورا کولے شئی زمونگا قرضہ دا لنگر چو خدای غم خلاص سکی انشاءاللہ نور دا سے سچی دی آغا کوشش دا کو چی مونگا آغا پورا کو خدای ہم دے داغی اعلانون چاندون اساتی وی آمین لکہ دا کم ترتیب چی دی مرگورو برابر کو زٹولو مرگورو تیم دا سی ترتیب برابر ہوئی خپلو کیو کمیٹی جوڑا ہوئی بس ما سر بستا سے دا تعاونی چی عبدالمتین دیر درد دلے سڑے دے نئی کمیٹی شتبار ملکونو کی نئی اکاؤنٹ شتبار ملکی زخو اکثر چی سگراتے ہوئی وی اکاؤنٹ درا کزوم زمانی شتا بس دی مرگری تیرا اولے گا
بیا بعضې هلکانو باندې ملګرو باندې مونږ دا پیسې راغستلي ځکه دا خو د لږې پیسې خو نه وي عزیزانو دا خو د 8 کروڑه برې پیسې لګېدلي نو چې که د چا په نوم باندې مونږ د شناخت کارت 2 لکه 3 لکه روپۍ راغستي همدلته به د هغوی په لاس لګېدلي هغوی موږ دپاره اوس دا یو عیب جوړ شو چې موري صاحب زما په لاس باندې یا لکه خو که چا رالیږلي خو بس خدای ته پته ده او دا لوی ګلشن زما خو پلار دوبۍ کې نه دی خو هلته پروت دی مټه کې مړ دی او زلمی زوی مې دلته پروت دی نو زما د ګټې سوک دی نه مې دوکان شته نه مارکیټ شته نه جایداد شته خو ستاسو د مدرسې په دې کور کې پروت یم او دغه څیز دی باس څه چې وو الله دې قبول او منظور کړي الله دې زمونږ ستاسې هر څه قبول کړي نو دغسې یو کمیټي جوړوئ او دغسې یو ترتیب برابروئ داسې میاشت دوو کې هسې به هم تاسو صدقات ورکوئ او زکات یاد ساتئ چې موږ باندې نه کېږي وله موږ درنه زکات نه قبلو ما ته باقاعده موبایل کوئ چې مولوي صاحب اوس ضرورت شته که وورنو اخلو به درنه که نه درته فورا هم چې بل چاته ورکه بس درته به هم چې بل چاته ورکو ضرورت نشته او کولو لګو به انشاءالله خو همو ده دا یو دعا به راته کوئ چې الله موږ تهجد ګزاره کړي درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم دوه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم درود شريف اللهم صل وسلم على النبي الأمين اللهم صل وسلم على النبي الأمين وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتسلم تسلیما کثیرا کثیرا الہ العالمین خدای د دوی او زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي الله کریمه خدای مونږ خبرې وکړې بیان مو وکړو الله دې کې د مشکات شریف د بعضې جملو ترجمه وشوه بعضې پاتې شوه تقدیم تاخیر به شوی الله دې مونږ ته معافي وکړي الله د تهجد توفیق مونږ له زموږ بیبیانو ته رانصیب دا د نیمې شپې د دې خوندم والی مړه په دې تلو یې ګروئ لږه پاسه بیبي او مړه مینې الفاظ ورته وایي تندې ورته هم برګه مړه زما تندې په سجده سون شو ته پاسېږي نه او بده کنځله ورته ونه کوي ګورې په مینې پاسوئ او بیبیانو ته هم زما دا درخواست دی چې یا بیبیانو دا زما بیان چې اورئ دا خپل خاوندان تهجد په مینه راپاسوئ الله دې زمونږ بیبیانې دینداره کړي هغوی خو دینداره دي الله مونږ دینداره کړي الله مونږ تهجد گزار کړي زمونږ لوریانې تهجد گزاره کړي زمونږ زامن تهجد گزاره کړي یا خدایا دا د شپې مینه خو راته راکړه الله یا الله دا د شپې مینه راته راکړه الله خدای زمونږ خدا د عمر تیر شو 52 سال د زمونږ عمر ورسېدو دا خوب شیطان په دې ځای کې شپکۍ خنزیر بچې او مونږ ته وایي چې وده شله شپه اوږده ده حدیث کې تیر شو شیطان ورته وایي ډېره شپه پرته ده ډېره شپه پرته ده یا الله دا د شپې د نیمې شپې جړه دا د نیمې شپې الله ځان ته د ودرېدو دا په نیمه شپه مو الله په رکوع دا په نیمه شپه مو الله په قاعده ځان ته کښېنئ په سجده م ځان ته وغورځئ په قیام مو ځان ته ودرئ او الله په دې خپلې خدایي کې د فکر کولو توفیق را نصیب کړي دعا وکړي الله ملک ته په دې ورځ باندې ازادي میلاوه خدایا د دې ملک هغه مقصد چې د کوم مقصد دپاره د عمل خدای مونږ ته راکړی الله په هغه مقصد چې لا اله الا الله دی الله په هغه نظام باندې ښایسته کړي الله په هغه نظام باندې ښایسته کړي الله څومره اسلامي ملکونه دي رونو دعا وکړي الله اتفاق مو نصیب کړي سخن کوي الله ترک سعودي پاکستان الله دا اتحاد کولو کې مضبوطی کې الله دې کې ټول راجمع کړي عربو عجمو یا الله کنیټو اتحاد کولی شي نو الله د بنگلاديش د افغانستان د عراق د ایران دا اسلامی ملکونه الله خپلو کې یو کې الله د دې ملکونو د مین نفرتونه ختم کې امارات الله نور څومره ملکونه زمونږ چې دي د روس نه آزاد شوي ملکونه تاجکستان ازبکستان دا ټول ملکونه الله مونږ خپلو کې یو کې الله یا الله زمونږ په منځ کې پولې ختمې کې الله خدای زمونږ حکمرانان یو
بل ته محترم وګرځي یو بل ته زړه سوان دي وګرځي الله دا مسلمانان د یو بل په خیر کې استعمال کې زمون اصلحي الله د مسلمانانو د حکمرانانو اصلحي الله دا زمون د مسلمان خلاف استعمال مکی شوق سره وای امین دی وخت دعا قبليږي یا الله زمون اصلحه زمون د مسلمانانو خلاف استعمال مکی دا زمونږ کافر ته او د اسلام دشمنانو ته استعمال کا الله دا دغوی خلاف استعمال کا الله زمونږ څومره چې د مسلمانانو په منځ کې نفرتونه دي الله په محبت بدل کا نن د جمعات مولا بل مولا نه برداشت کوي ما نه چا د چا مدرسې باره کې تپوس کو بل ورځ ویل هغه مولوي صاحب څنګه دی ما ډېر ښکلی سړی دی ویل هغه بل څنګه دی ما هغه زما نه ډېر ښکلی دی کار مو څه دی کار مو څه دی که دغه مولا چې زه عیب بیانوم او دا جنت ته لاړ شي او زه خرسره بیلته ولاړ یم څه به کوم نو الله دې د مولا د سینو نه نفرت ختم کړي د امیانو دا پاټۍ بازیانې پرېږدئ بس خدای نه وغواړئ چې هغه څوک چې د ملک او د اسلام خیرخوا وي الله په موږ یې حکمران کړي شوق سره ووایي یا الله چې د اسلام او د ملک خیرخواهان وي الله په موږ یې حکمرانان کړي اکه نیشنل وي که پیپل وي که پی ټي ای وي که جمعیت وي که بله وي که بله وي خدای چې څوک دا کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله او تا ته محبوبي اسلام ته خوي ملک ته خوي الله د ملک سربراي وګرځي او دا څومره ملمانه چې راغلي الله ټولو ته اجر عظیم ورکړي د ټولو مشرانو مغفرت فرمایي او دغه طالبانو ته یا زمونږ بچو ته چې دا چا دا غوا واغسته زما پکې ځکه ځان راوستی ورته مې ویلي زمونږ کور کې ولاړه ده تپې کې موږ استعمالو چې اعتصار کې زسکم بچي مسکی شمله کې سکو ګورئ زه هغې ملګرو ته بیا ویم لا پیسې موږ نه دي ورکړي که خوښ هم نه او وایي چې مولوي صاحب مونږ خو صرف طالبانو ته اغوستې وه نه مونږ ورته ګیا راوړو نو مونږ ترې خپله استفاده کوو نو دغه کې دی الله مونږ له دې په خدای تهجد توفیق راکړي چې تاسو له دعا وغواړو طالبانو ته په دې الله د قرآن زده کړې توفیق ورکړي دا کوم چې کتابونو طالبان دی الله دې عالمان کړي او زمونږ دوره حدیث او وړه دوره فنون ټول او حفظ تجوید څومره شعبې چې دی الله دې ټولې سره زمونږ قبول او منظور کړي او مونږ او تاسو ټول د دې مدرسې اراکین یو خلاص اوچت کړي خلاص اراکین یو انشاءالله اراکین یو انشاءالله خدای مونږ ټول په دې کې قبول کړي بیبیان هم قبول کړي بچي مو قبول کړي اخر وخت مو دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد